بسم الله الرحمن الرحیم. دا د محرم میاشت ده. اوس بعضې خلک په دې محرم کې ماتم کوي، غم کوي. ولې؟ هغوی وایي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دا شهید شوی دی. نو واقعي چې دا واقعه چې کومه راغلې وه دا ډېره درمنده واقعه وه او پکار دی چې مسلمانان په داسې واقعه باندې خفه شي. لیکن که موږ یو بل طرف ته وګورو چې دا واقعه خو راغلې خو د دې نه علاوه نورې واقعهګانې هم راغلي، پکار دی چې موږ څنګه په دې باندې غم کوو او ماتم کوو. بیا پکار دی موږ له دا دي چې نورو واقعات داسې کوم راغلي دي په هغې باندې هم موږ غم وکړو. لکه موږ مثال کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهادت واخلو. د خپل خلافت د خپل طاقت باوجود هغه باندې ظلم زیاتېدا وشو او په یو دردناک مرګ سره چې هغه شهید کړی شو. نو پکار وي چې موږ د هغه په غم باندې هم د هغه وفات باندې هم موږ غم کړی وی، د هغه چې هغه سره چا ظلم کړی وی په هغې باندې موږ راوتي وو او جلوسونه هم کړي وو. خو نه، صرف موږ ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه واقعه باندې موږ راپاسو او ماتم کوو. بلې غاړې ته که موږ وګورو پکار دی چې موږ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی، پکار دی چې موږ په هغې باندې ماتم وکړو نه، بلکې دا واقعات چې کوم راغلي دي موږ ته پته ده چې دا د مسلمانانو دپاره د غم خبر دی. خو موږ له دا نه دي پکار چې موږ دا ماتم ادا وکړو او کم منکرات چې دي دا موږ په دې میاشت کې وکړو. لکه بعضې خلک وایي چې دا محرم او ذوالقعده ذوالحجه وغیره یو څو میاشتې دي چې په دې کې ته واده دا نشي کولی ځکه دا سپېرې میاشتې دي کې به دغه نه کوې، دې کې به ته واده نه کوې. بعضې منکرات داسې دي چې خلک یې کوي. نو پکار دا دی چې موږ د دې شیزونو نه چې دی موږ منع شو او نور خلک دې کې دا اوبه دا شیزونه تقسیموي، شربت تقسیموي، جلوسونه کوي. نو موږ له دا نه دي پکار ځکه اسلام د دې شیزونو نه منع کوي. نو چې موږ خپلوان د دې شیزونو نه منع کړو چې موږ وایو چې نه به ته کوې دا او نه به ته بل چا څخه ځې، نه به دغې جلوس کې شاملېږي، ځکه چې دا زموږ د اسلام دا شیزونه نه دي ښولي. واخر دعوانا.